أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وی زمونږه د ټولو نه قیمتي سرمایه زمونږ ملک ته مملکت خداداد پاکستان. وی که ته ووایې چې دنیا یو کلی دی په دې کې 200 کورونه دي نو پاکستان واحد داسې کور دی چې دا د الله په نوم رخ شوی نو دا جومات دی. ته ویلی شي چې په دې ګلوب باندې دا 200 ملکونو مثال د هر ملک مثال د ګر دی د کور دی او د پاکستان مثال د مسجد دی د جومات دی. ځکه دا واحد ملک دی چې د کلمې په نوم جوړ شوی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نعره لګولې وه او قید اعظم وی زه مسلمانانو له ملک جوړوم چې د اسلام پریکټس پکې وکړي او دا تصور ورته علامه اقبال رحمت الله علیه پیش کړی و. د دنیا ډیر شی ملکونه چې زموږ نه په عمل کې ښه هم دي لکه افغانستان خو هغه ملک به حیثیت ملک د اسلام دپاره نه جوړ شوی خو د هغې وخت ابدالي چې و هغه څه بارډرې فکس کړی وی د افغانستان دی. خو پاکستان واحد ملک دی چې د جوړښت په وخت کې د جوړېدو په وخت کې بنیاد چې دی هغه اسلام او مسلمانو. ته ویلی شي چې په دنیا باندې رده حیثیت د جومات دی. خو هوښیار شاعر ویلو وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. یقه مقله د دې خپل پاکستان غم دی وکه مصیبتونه پې راتلو والا دي ولې تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. مونږ خو چې ګورو نو کم ځای کې چې کمې جرګې کیږي هغه ستا د تباهۍ دپاره دي. ودا سوای ودا راته ووایه چې ستا د ملک واګې د IMF په لاس کې دي نو د هغه نه بغیر ته حرکت نشي کولی. نو افغانستان ته چې ستا وفد تلی و ایکسپو یو میله وه نو په هغې کې هر چا سر اوچت کړی و هغې پاکستاني وفد وی څه ویلی نه شو ځکه چې هر وخت را سره غمي چې امریکا یا IMF رانه خفه نه شي. نو ته ویلی شي چې زمونږ مثال د هغې فقیر دی چې نایک پې زوروري یا د هغه الفاظ دا و چې لکه ښځه څنګه ښځه د خاوند نه یریږي داسې مونږ د IMF نه یریږو. وی د یو ملک د ټیک کېدو او د خرابېدو نښې یا پیرامیټرز چې دي هغه 4 دي. په دې ملک کې سیاست څنګه دی مستحکم دی. سیاسی لیډرانې د یو بل احترام کوي جوور سوچ لري او کنا انتشار د هغې کار دی صرف یو بل ته کنزل کوي او یو بل راپرځوي او نن یو شي ته حق وي او بیا هغې شي ته ناحقه وي او کم شی چې د بل حکومت کی نو حزب اختلاف هغې ته ناروا وي او چې کله دا حزب اختلاف په حکومت کې راشي نو بیا د هغې تعریف کوي. دې ته وایي چې ستا سیاسي طور عدم استحکام دی انتشار دی اکنا استحکام مستحکم سیاسی نظام دی. وی ما چې د پاکستان سیاست ته وکتل نو ما وی چېره په دې کې خو مې بایله. وی دویمه نښه یې دی چې د دې خلقو معاشي حالت څنګه دی. د دې خلقو چې کوم روزانه خرچه ده د هغې مدني ورسره یي. وی ما چې ورته وکتل نو اوس چې د بجلۍ کوم بیل را روان دی نو د یو هوښیار سړي کیلکولیشن دا و چې ته د 3000 روپو بجلی استعمال کې نه پتا پسې به بیل 14,000 راځي. نو د خلقو د بجلی نه بغیر به گزاره څنګه کوي
او ډیر غم بدای چې کم خلق اوچت دی او قیمتي دی هغې ته به فری بجلی هم میلاویږي او هغه میټر هم بندولی شي څنګه چې کلچر دی د دې ملک. نو معاشي بدحالي دې حد ته ورسي چې غریب خو غریب دی خو میډل کلاس خلق چې متوسط طبقه ورته وایي هغه هم د خپلو بچو ډیمانډس نشي پوره کولی نو یا خودکشي کوي یا خپل بچي د مرۍ نه نیسي نو هغه هم وژني او وروستو ځان ولي او یا دریاب ته دانګي. دا دویم پیرامیټر دی، دویمه نښه ده د یو ملک د خوشحالۍ او د خفګان په دې کې میم بایله. وی درېیمه نښه یې دی چې اخلاقي طور دا خلق څنګه دی، د دې خبرې او گفتگو په ادب او آداب کې دن نه که نه په خبرو کې د کنځلو د بد ردو ویلو د بل د سپکولو عنصر غالبي. نو ما په اسمبلی کې وکتل چې نارینه ورته خو څه کې خو یو نارینه ته ځان په دې بد نه ښکارېږي چې تورسرو ته سپکې خبرې وکړي او په مخ یې ورته وکړي او تورسره غریبه پسې راپاسي. ځکه پوخا همدا وه چې په زنانو به چا لاس نه اوچتاو. نو اخلاقي ګراوټ زموږ دومره راغلی دی چې سیاسي لیډران او مشران زمونږه د نارینه خو څه کوي خو د زنانو هم احترام نه کوي. او دا خو څه کوي د خفګان خبره دا ده چې کومو ته موږ عالمان وایو، مولیان وایو او پوه وایو، د هغې گفتګو هم د معیار نه ګیره هوا ده او هغې چې په درس کې چې د قرآن مصحف ورته کولاو پریتي او کوم الفاظ استعمالوي سړی په ژبه نشي راوړی. ځکه د تیر حکومت د مشر د وجې نه د بې احتیاطۍ د وجې نه خلق ته کنزل کول دومره آسان شو چې اډو ججک نه مخصوصوي. نو اخلاقي ګراوټ هم راغی په دې کې منګه بایله. وی څلورم نمبر نښه دی چې دلته ظلم زیات دی که انصافي کو جبري ګمشدګي چې یو سړی ستا بدي شي ناڅاپه غیب شي ته یې ما نه دی ورک کړی نو تا خو نه دی ورک کړی خو ستا خو بدي شو که نه څه چل خو دی که نه. یا یو سړی ستا نه دی خوښ هغه ټارچر شي او یا یو سړی ستا مخالف دی په هغه باندې ته په عدالت کې جوټې انتقامي مقدمې جوړې او یا دا چې د یو خپل مخالف د کچه کولو دپاره انتهایی ګیره هوا حرکت کې لکه یو لیډر دی او د هغه په جیب کې ته چرس او اپیم واچې یا مقدمه پې جوړه کړي چې د چرسو سمګلینګ او هغه هره ناروا کوي خو دا ورسره نه ښایي او نه دا کولی شي. دې ته د هغه کم ضرورت دی خو ته یې راګیری نو ته ورسره دا چلوم کې چې کله دا قسم لا څیزونه یي او خلق چې کله په غوسه کې راشي نو ځان به ته په دې بد نه ښکارېږي چې ریاستي املاک تباه کی، سرکاري تاڼې ته اور ورته کول، سرکاري پول ته دماکه کول او په موټروی حمله کولو ته ځان بد نه ښکارېږي. نو کله چې قوم دې حد ته ورسي تشدد پسند شي ته پوه شه چې بربادیوں کے مشورے ہے آسمانوں میں. اوس مونږه دا څلور واړه خبرې په پاکستان کې په عروج دي او کله چې ته د الله د کلام په بنیاد باندې د دې جایزه اخلې ځکه چې د مادي جایزې نه به علاوه د وحی په صورت کې جایزه اخلي چې دا څنګه چل دی. نو الله په سورۃ انعام کې په 65 نمبر آیات کې ما تا ته وی قل تو وایا هو القادر اغا الله په دې قادر دی علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم چې په تاسو د پاسه نه عذاب راولیږي. وی د پاسه نه عذاب څه ته وی؟ وی کاڼي ورولو په قوم لوط باندې دا د پاسه نه و، شدید باران ورولو په قوم نوح باندې دا د پاسه نه و، او چې خراب حکمران او ظالم حکمران د باندې راولي لکه حجاج ابن یوسف چو نو دا د پاسه نه و. په تا باندې په پاکستان کې د مشرف په صورت کې یو بادشاه راوستی و چې هغه په خپل اعتراف کاو چې ما به عوام نیول او امریکا باندې به مې خرڅول او $5000 به مې پې اخیستل. نو دا من فوقکم دی چې کله الله خفه شي نو هغه د پاسه نه پتا خراب حکمران خراب مشر هم راولي. او برپسې بیا وی
او من تحت ارجلکم یا د لاندې غاړې د باندې راولي. قوم خراب شي نو هغه بیا ټول نشیان شي، نو چې کله آیس کل شروع کی نو بیا د بهاولپور په یونیورسټۍ کې په سوونو جنکو نیکډ ویډیوز جوړ کی او د هغو زندګیم تباه کی، او پاکستان او تعلیمي ادارې په دنیا کې داسې وشرموي چې سړی وایي چې دا یونیورسټۍ نه دي، دا خو قهوه خانې دي، ځکه چې د یونیورسټۍ خپل ذمه دار کس په دې کې انوالي. او بیا چې پسې نور اخوازې نو وایي چې نه د ایم این ای صاحب بچی د سینیټر صاحب بچی هم آیس کې هغه سره هم انوال دی او په پولیسو دباو دی چې زما دا بچی ته بچ کوي. نو د ښکتې نه چې د بچي خراب شي نو که ته د عزت زندګي تیرې نو هغه ځای نه به اطلاع رال شي، نو دا عذاب دله پوره دی. او یا د لاندې غاړې په تا باندې اوبه راولي لکه په فرعون چې راوستې وي، او د نوح علیه السلام په قوم چې اوبه به رالې د لاندې نم کویان زنده شو، او یا دا چې د قارون په شانتې ځمکه د باندې وچې په ښکته لاړ شي، د درنګ سلایډ د باندې راتاو شي، ځمکه د باندې وخوځېږي، نو دا د باندې هم کولی شو. او وسني بارانونه چې د هغې سره د خلقو کورونه، پولونه او دیوالونه راغورځېږي او خلق پکې مري، دا هم د هغې یو شکل دی. او من تحت ارجلکم. دریم وی او یلبسکم شیعا، یا تاسو په ګروپونو کې تقسیم کې په یو بل راولګئ، نو بیا په یو بل باندې چې راولګئ نو ویذیق بعضکم باس بعض، نو بیا یو بل خوږوئ. نو پخوا به عوام د یو بل خلاف کېدل، اوس ادارې د یو بل خلافي. نو په پاکستان کې مونږ ولیدل چې انتظامیه د مقننې خبره نه مني او مقننه د عدلیې خبره نه مني. نو کله چې عدلیه، مقننه، انتظامیه، دفاعي امورو ذمواران په آپس کې جګړه شي، دا د یلبسکم شیعه یو بدترین شکل دی. او دا مونږ په پاکستان کې ولید. الله وی دا زما سره دی، انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. لږ پې سوچ وکړه چې د دې نه د خلاصي لارو ګوره، هسې نه چې حالات درته ډېر خراب شي، او چې ډېر خراب شي نو د دې آیاتونو په آخر کې وي لکل نبأ مستقر. موږ سره د فیصلو یو خاص ټیم مقرر دی، زموږ یو خاص ټیم ټیبل دی، موږ یو فریم ورک دی. په تا باندې په 71 کې موږ حمله وکړه او دوه حصې شوې، او پاکستان چې مملکت خدادادو مشرقي حصه جدا شو، او هلته چې کوم ستا د فوج سره یا ستا د غیر بنګالي سره کم ظلم وشو یا تا د بنګالي سره کم ظلم کړو، هغه سزا مې درکړه. اوس په 2023 کې مې بیا په یو بل راولګولی، ځکه چې تاسو په خبره پوهیږئ نه. نو وسوف تعلمون. ستا نه مخکې ما د برما سره دا چلو کو، نو د برما مسلمانانو ځای نشته، نو چې کله تایلینډ ته ځي نو هغې ځان ته نه پرېږدي، نو بنګلادیش ځان ته پرېښودل. نو د بنګلادیش په ځمکه باندې د بنګلادیشیانو څومره ګڼه ده چې برما والا پکې کم ځای، خو هغه د میانمار د نوم په صورت کې چې کله ورته اقوام متحده وایي چې 2 کال هم تېر کړه اوس واپس خپل ملک ته ځئ، نو خپل ملک په داسې اور دی چې وایي موږ واپس نه ځو، په دې بنګلادیش کې، په دې مسافرۍ کې، په دې بې اسرې ورځې کې خوشحاله یو. نو کیدای شي چې دا الله دې نه کي ستا سره دا چلو شي، خپل علاج وکړه. الله ویلو چې زه ما سره دا 3 لارې دي، د برې نه عذاب در کولی شم، د ښکتې نه در کولی شم، تاسو په یو بل را لګولی شم. او پاکستان په دې موجوده حالاتو کې په دا 3 واړه څیزونه پکې په ټاپ باندې دي او ښه په جوش سره دا 3 واړه خبرې روانې دي. وی ته سوچ وکړه چې کله ته د پاکستان حالت ته ګورې، نو د آمدنۍ چې د هغې کمه پیسه هغه ته میلاویږي، نو د هغې 55% یعنې په سلو کې 15 کم 80 روپۍ دی په سود کې ورکوي. وی سود د خدای سره جنگ دی. وی د وفاقي شرعي عدالت فیصله کړې وای چې د سود باندې به تاسو قابو مومئ، او د پاکستان ایلیټ کلاس چې پای کې تقی عثماني صاحب هم او په هغې کې د سټیټ بینک گورنر هم، هغې په کراچۍ کې یو اجلاس وکړو د نن 18 میاشتې یا 1.5 کال مخکې، او دا وی چې موږ په سود باندې پابندي لګو
او د سود متبادل نظام به شروع کو، خود په دې یو نیم کال کې یو سټپ، یو خس، یو قدم هم هغې طرف ته نه دی تللی، بلکې وایي چې د سټیټ بینک گورنر اعلان وکړو چې مونږ قرآني احکام چې دي دا په بینکونو نشو نافذ کولی، شرعی اصولوں کو بینکاری پر لاگو نہیں کیا جائے گا. او د سود هغه دغه چې دی شرحه چې د په ټوله دنیا کې او پاکستان کې پټاپ ته، ځکه په پاکستان کې 22% سود دی، وایي چې په بنګلادیش کې 5% دی. نو په ظاهر دی چې په سود پابندي لګېدلی وی نو ښه په بره ځي، او یو قسم له د دې د طرف نه یو انکریجمنټ یا حوصله افزایي ده چې خلق په بینکونو کې پیسې کوي دی چې سود درته ډېر میلاویږي، څه کوئ چې حلال کاروبار کوئ. وی حدیث کې راغلی و چې 15 کارونه کوئ نو 15 نتایج به وي، نو هغې ته وګوره که اتا کړي نو هغې باندې به قابو موندل غواړي. نمبر 1 چې بې حیایي د پکې زیاته شي نو بیا به په تاسو بیماری راځي. نو زمونږ په پاکستان کې مخلوط محفلونه، ترانسجنډر قانون پاس کېدل او LGBT کول، او د هغې نتیجه د بهاولپور په یونیورسټۍ کې د بې حیایۍ هغه عمل سکرین ته راتلل چې لا په نورو یونیورسټو کې به څه کېږي. او د عبدالاکبر چترالي هغه خبره وه چې ټول یونیورسټو کې دا حل دی. نو د سود د نظام د چلولو دپاره په هغې کې ټول ممبران انوالي ماسوا د یو کس نه چې وایي موږ دا نه غواړو. نو الله تعالی موږ ته ویلو چې واتقوا فتنة لا یصیبن الذین کفروا منهم خاصه. ګورې که فرض که ورانۍ کوي یو څو کسان تاسو یې نه منې کوئ نو سزا به بیا ټولو ته میلاویږي. لکه د صالح علیه السلام قوم 9 رهط صرف 9 کسانو ورانۍ کړی خو عذاب په ټولو راغلی و. نو موږ د عام خلق د دې عذاب نه ځان نشو بچ کولی. کله چې د بې حیایۍ محفلونه اوس موجوده حکومت وایي چې سینما چې د بې حیایۍ یو محفل دی په هغې ټیکس معاف کوه، په جوماتونو ټیکس ولګاو، بلکې د سینما افتتاح چې کوي نو دعا کوي د هغې نه پس، او کیدای شي چې د هغې نه مخکې تلاوت هم کړی. نو دا شرط هم موږ پوره کوو. رسول الله ویلي و چې کله په تاسو کې بې حیایي عامه شو نو بیا به د باندې طاعون راځي، نه مختلفې بیمارۍ راځي به. یو بل خبره رسول الله کړې وه ورپسې چې کله تاسو په ناپ تول کې کمی کوئ نو بیا به د باندې قاتونه راځي او رزق روزګار به بیا نه وي، بیا به تنګ شئ. نو وایي چې میلونو ته موږ دکاندارانو وینا کړې ده چې په تیلی کې یا په بوجۍ کې چې د 10 کیلو سیزونه اچئ نو اچوه پکې 9 د پاسه په 10 کیلو لیکا، زه به تاله د 9 کیلو سب پیسې در کوم، زه به په ګاګ باندې بیا په 10 کیلو خرڅوم. دغه کارونه هم زمونږ دی او زمونږ سرکاري ملازمین تنخواه اخلي او کار نه کوي. په کرسۍ ناست یو چې ته ورته د کار ووایې نو یره که څه دې راکړه نو بیا به دله وکم، په کار ایکسټرا پیسې اخلي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د منافق کمې نښې ښولې وی ټولې په موږ کې موجود دي. وړومبی ویلو اذا حدث کذبا، نو چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي. نو د میډیا نه والا د پرنټ میډیا، سوشل میډیا، حکومتي سټیټمنټس، حزب اختلاف سټیټمنټس ټول په دروغو مشتملي. دویمه نښه یې دا کړې وه چې اذا عاهد اخلفه، لوز نه پالي. نو زمونږ یو زوړ صدر پاکستان چې اوس هغه د PDM په حکومت کې دی، هغه برسر عام ویلو چې واده د خدای حکم نه دی، دومره غټه غلطي کړې وه، اوس هغه فرشته ده. نو دا مو چې کله تاسو د وعدې خلاف ورزي کوئ نو بیا به الله د باندې دشمن مسلط کړي. نو الله په موږ IMF ته هغه د برکته مسلط کو. د IMF نه د امریکې نه غټ دشمن نشته، خو غالبا د هغې وجه دا ده چې موږ عهدونه ماتول او موږ ته ویلو چې که تاسو زکات نه ورکوئ نو یا به باران ډیرې یا به لږې ورانۍ به کوي. نو بیا به د باران بند کړي. نو زموږ اکثریت خلق چې دی وایي د زکات حساب ګران دی، هغه زه نشم کولی. د دې وجې نه زما ستا په ذموارو کې چې پاکستان دا حالت دی او موږ ته شاعر ویلو چې وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے پائندہ ورځو کې چې ستا د بجلی بل راشي. ومن یعش عن ذکر الرحمن، د الله د ذکر نه چې مخ واړی که نه نقیض له شیطان، نو بیا به ستا د پاره شیطان ملګری شي او هر وخت به تنګی.
او من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، چې ته زما ذکر ته مخ نه راګرځې او اړه یې ته، نو زه به د ژوند سخت کم، نو د بجلی بیل به نشي کولی ورکولی، ګیس په د اغستو د وس نه وځي، اوړه به نشي اغستی، او په تا به ګراني دومره مسلط کم چې نه به په مانځه پوهېږې او نه به د شپې په خوب پوهېږې. نو که فرض که ته دغه نه ځان خلاصول غواړې، نو په خپلو اعمالو به سوچ وکې. نو زما ستا دپاره د خلاصي دوه لارې دي، ځکه الله تعالی موږ ته په دې کرګو چې لعلکم تفقهون، لعلهم یفقهون. ما خو تاسو ته د آیاتونه ځکه در کوم چې تاسو په خبره پوه شئ. نو د خبرې د پوه کېدو دپاره دا دی چې کوم مصیبت په تا راځي، د هغې نه د خلاصي دوه ټولز دي ستا سره. نمبر 1 دعا، چې د خدای نه دعاګانې غواړې. مفتی تقی عثماني صاحب وایي په دې نه کېږي چې د مانځه نه پس ته وایي چې خدای پاکه پاکستان ته خیر کې، نه، دې دپاره به خصوصي اودس کې، د دې دپاره به خصوصي نفل کې، د دې دپاره به بیا خو د خدای حمد ثنا درود په پیغمبر ووایي، او د هغې نه پس به بیا الله ته جړغونی شي چې یا الله دا پاکستان خو ستا یو لوی نعمت و، دا خو په دنیا کې داسې دی لکه جومات چی، او دا نور خو کورونه دي، یا الله ر دې حفاظت وکړې. نو چې ټول امت او ټول پاکستانی قوم کا په پاکستان کې کبارې دې ته متوجه شي، نو الله په دواګانو باندې ډېرې خبرې وکوي، نو کېدای شي چې زمونږ پاکستان تم خیر شي. دا زمونږ بدقسمتي ده چې په کراچۍ کې سیلاب سونامي را روانو او کلیپټن په خطره کې و، نو ټول انتظامات شو، خو زمونږ وزیر و شیر رحمان د هغې د خولې نه چېرته دام نه دي ختلي چې یاره دعا کوئ چې خدای خیر کړي. وی هغه ای من یجیب المضطر اذا دعاه، په دې کراچۍ کې به څوک غریب و چا به چا پیژنده نه، هغه به دعا کړي، خدای پاک هغه طوفان په بل طرف کو. خو حکمران چې شیر رحمان نومې دی، هغې خپل بند ټن کر به خبره کوله، اما به وی چېر دا به اوس ووایي دا به اوس ووایي، خو د خولې نه په غلطۍ هم دا خبره نه خطا چې الله به خیر کړي، ځکه د الله نوم اخیستل هغې ته ډېر ګران و. نو دعاګانې غوښتل دي. دویم نمبر شی چې ستب د عذاب نه بچ کېدی شي، هغه سچا توبه ده، او سچا توبه دې ته وایي چې که مراني ته کې نو د هغې نه توبه کې. نمبر 1 بے حیايي نظام به ختمه. نمبر 2 د سودی نظام خلاف پر راوځي. نمبر 3 په ناپ تول کې د کمی به پابندي کې، نبتم په دې به پابندي لګې، ناپ تول کمی به نه انکریج کې، دا به ډسکریج کې، په دې به سزا ورکې، په خپله به نه کې او بل بم کېدو ته نه پرېږدي. او نمبر 4 د زکات نظام به کوي چې کوم خلقو سره مال دی هغه به زکات ورکوي. او نمبر 5 چې دی وعده کړي د الله سره کړي که د قوم سره کړي هغه به پالې. که دا 5 خبرې ته وکړي د دې مطلب دی چې ته سچا توبه ایستلې، ادروایز که دا نه کې نو حقه د شاعر خبره وه، وطن کی فکر کر نادان، لیونیا در خپل ملک فکر وکا مصیبت آنے والی ہے. یو ډیر سخت مصیبت را روان دی، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، په آسمانونو کې ستا خلاف مشوره کیږي. یو اطلاع دام د چې کېدی شي په ستمبر کې د امریکې په وینا انډیا پته حمله وکړي او دا حالت جنگ ته بدل شي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.